چې اول وسوکو طریقه دا ده، درې نیتونه دي او بیا یې طریقه ده، او هغه درې نیتونه او طریقه دا ده، په دې کې لیکلې ده په اردو کې به ومو طول العمر یعنی عمر برکت کے لیے، دفع البلا یعنی مصیبتوں کو دفع کرنے کے لیے، استغنا عن الناس یعنی لوگوں کا محتاج نہ ہونے کے لیے، یہ دعائیں 3 نیتوں پر پڑھی جائے گی۔ پہلا نیت یہ ہوگا، پہلی نیت یہ ہوگی طول العمر یعنی عمر میں برکت کے لیے، دوسرا نیت دفع البلا مصیبتوں بلا آزمائشوں بیماریوں سے شفا اور دفع کے لیے یہ دعا پڑھی جائے گی، استغنا عن الناس یعنی لوگوں کا محتاج نہ ہونے کے لیے یہ دعا پڑھی جائے گی 3 نیتوں پر۔ طریقہ کیا ہوگا؟ 3 نیتوں میں سے اول نیت کر کے پھر سورہ یاسین شریف پڑھ کر درجہ بالا دعا پڑھے، دا کم دعا چدا، یہ جو دعا ہے اوپر لکھی ہوئی یہ پڑھی جائے گی۔ اول نیت ہوگا، پھر سورہ یاسین 1 مرتبہ پوری سورہ یاسین، اور پھر اس کے بعد یہ دعا، پھر 2 نمبر کی نیت کر کے پھر سورہ یاسین پڑھ کر درجہ بالا دعا پڑھے، اور آخر میں 3 نمبر کی نیت کر کے سورہ یاسین پڑھ کر درجہ بالا دعا پڑھے۔ یعنی اول نیت ہے، پھر سورہ یاسین اسی نیت سے، اور پھر دعا اسی نیت سے پڑھنی ہے۔ یہ دعا 15 شعبان کی رات مغرب کی نماز کے بعد درجہ بالا طریقے سے پڑھی جاتی ہے۔ تمام امت کے لیے چاہیے، تمام امت کے مرد و خواتین و حضرات، جو بچے بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں، اس دعا کا اہتمام کریں اور یہ دعا پڑھ لیں۔ آغا دعا دادا اللہم یا ذا المن ولا یمن علیہ، یول بسورہ نیتو کہ بیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ یاسین شریف بیا دیتم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوتل اللہم یا ذا المن ولا یمن علیہ یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الطول والانعام لا الہ الا انت ظہر اللاجین وجار المستجیرین وامان الخائفین اللہم ان کنت کتبتنی عندک فی ام الکتاب شقیا او محروما او مطرودا او مقترا علی فی الرزق۔ دا دعا ډیره ده او بیا معنی مو هو تر تشریم ډیره ده، صرف دوره به چې اول خو به د الله حمد او صفات بیان کو، بیا بسو اللهم ان كنت كتبتني وري اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه، اے الله اے هغه څوک خاوند احسان او هغه څوک چې پتا احسان نه کوي، اے خاوند جلال او د اکرام د طول او د انعام، نشته لایق د عبادت مگر ته، ظهر اللاجین وجار المستجیرین، څوک چې د تا نه څه غواړي د هغه په شا باندې ستا لویه وسیله او ستا لویه قوت پروت دی، و امان الخائفین امن ورکون کې دا هغه چا چې هغه یریږي۔ ګوره د دې ټینشن او د دې موجوده وخت د دې ډپریشن او د دې پریشانۍ د سودا او د وهم دپاره دا دعا ډیره ضروري ده، و امان الخائفین امن ورکون کې هغه چا ته چې هغه باندې خوف طاری دی، خوف دی وسره اللهم ان كنت كتبتني، اے الله که چېرې تا زه لیکلی یم عندک فی ام الکتاب، ځان سره په هغه کتاب کې چې هغه ام الکتاب دی، په دې شپه باندې به ته لیکې او حکم بکې شقیا که تا لیکلی یم زه بدبخت، او محروما یا د محرومه لیکلی یم د حق نه، محرومه دی د عبادت نه، او محرومه دی د رزق نه لیکلی یم، او مطرودا یا د شړله شوی لیکلی یم چې مه راځه نو، دا چې څوک جومات ته نه راځي، دا چې څوک ذکر له نه راځي، یا دا څوک ذکر کې نه کینی، یا دا څوک تلاوت ته نه کینی، دی ګوره په خپل وس داسې نه کوي، الله ورته غصه شوی نور به نه راځي، بس که څه اړو پرېږدم دی نه، او مطرودا ای الله که تا لیکلی یم زه شړونه شوی، او مقترا علی فی الرزق یا کټ کړی شوی د رزق نه، د رزق نه دې کټ کړی شوی یم چې تاله نه در کوم، څنګه ډېر په ګرانه به ولا ورکړي، بل چانه به ولا ورکړي، ډېر په ضلالت او رسوایۍ به ورته یا الله که تا داسې لیکلی یم فمحو هغه محوه کې ختم یې کړي، ولې تا نه څوک تپوس کوي اللهم بفضلک، اے الله په فضل ستا سره شقاوتي زما بدبختی، و حرمانی او زما محرومتیا، و توردی او زما شړل، و اقتار رزقی او کمول زما د رزق هغه محو کی، اے الله و اثبتنی عندک فی ام الکتاب، او ثبت کې اولی کې بیا زما دا نوم خپل ځان سره په ام الکتاب کې سولی کې سعیدن خوشبختی کې، زما نوم سعید اولی کې هغه شقاوت ختم کې سعید اولی کې، لکه څوک چاته وایي د دې نه دا لړکه زما دا نوم لیکه دا، نو الله ته مونږ ووایو الله تا هغه شقي ختم کې د شقاوت هغه نوم، او سعید مې ولیکي، مرزوق مې ولیکي،
موفقا للخيرات فإنك قلت وقولك الحق وملي کې موفق د خیرات سره چې ته کومې ما باندې رحم کې ځکه ته او ستا کول دا حق دی ستا په کتاب باندې قرآن مجید کې په استاد نبی په ژبه مونږ ته ملاو شوی دی یمحو الله ما یشاء محو کوي الله رب العزت هغه څه چې وغواړي او ثبت کوي هغه څه چې وغواړي وعنده ام الکتاب او د الله سره ام الکتاب د الهي بالتجلی الاعظم پاغه تجلی او پاغه رڼا او پاغه انوارات لوی سره فی لیلة النصف من الشعبان المکرم پاغه نیمه حصے یعنی په 15 د شعبان چې شعبان المعظم او شعبان المکرم دی التي اغشپا یفرق فيها كل امر حکیم چې باغی باندې فرق راځي د هر یو محکم امر نو چې تلګین و یبرم ان تکشف عنا من البلاء نو کل امر حکیم کې هغه چې تا محکم لیکلی دي او هغه څه چې ته مبرم تقدیر لیکي نو لري کې زمونږ نه بلاګانې د دې کال بلاګانې د دې کال رانه لري کې نو الله به مونږ د بیمارونو محفوظ وساتي ما نعلم الله اکبر دا خو بالکل د دې وخت سره صوفیا کرام ویلي ده ما نعلم هغه بلاګانې چې مونږ پیژنو و ما لا نعلم او چې نه پیژنو لکه د دې بیماری چې څه دي ما خو ځکه دعا کوي په حقیقت او کیفیت څوک پوهېږي پیژنو تبا ټوخه بل بیماری بلاګانې مصیبتونه دا خو مونږ پیژنو وما لا نعلم هغه چې نه پیژنو چې خدای دا څه دي هغه لرې کې زمونږ نه ختم کړي کشف د بلاګانو راولي وما انت به اعلم انك انت الاعز الاكرم او ته چې نو په هغې باندې عالمې انك انت العز الاكرم بشکه ته چې اعز ډېر د عزت خاوند دی الاکرم ډېر زیات د لوی شان خاوند دی وصلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه وسلم نو تمام امت له د دې دعا اهتمام پکار دی